عمران خان یو ځلې بیا ډیر عجیبه انکشافات مخې ته کېښودل. رانا ثناء الله چې د شپې په 12:30 بجې کوم کانفرنس کړی نو د هغې حوالې سره عمران خان څه وایي. د پېښور BRT حوالې سره هم نن ډیر زیات اهم خبر ستاسو سره شریک کوم. دا ویلی کېږي چې د پېښور چې کومه BRT ده نو هغه بندېدو واله ده. راځو ملګرو خپل مین ټاپک طرف ته پرون چې کوم اپډیټ تیر شوي دي نو هغه در سره مخې تقدم ویډیو د ملګرو سره شیر کوي او کمنټس کې موږ سره خپله رائے لازمی شریک کوي. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو پېښور BRT सर्विस बंद होने का खदशा. पेशावर BRT बसें चलाने वाले कंपनी ने निगरान वजीर आला KP को खत लिख दिया. چې کوم نگران وزیر اعلی دی ملګرو نو هغه ته خط ولیکلی شو چې کوم د کمپنیانې دي چې رقمې پیسې دي نو هغه موږ ته حواله کړه. پېښور 3 माह से अदायगी नहीं की जा रही. कंपनी के 45 करोड़ रुपए वाजिब الالاد है. نو ویل کېږي دا چې 45 کروڑ چې کومې روپۍ دي نو په دې 3 میاشتو کې هغه په BRT باندې بندې دي. نو کمپنیانو والا ورله وارننګ ورکړی دی، خط ورته هم لیکلی دی رقم کی عدم ادائیگی پر सर्विस नहीं चला सकते. सर्विस बंद होने से 3 लाख मुसाफिर मुतासर होंगे. कचरे द BRT چې کوم सर्विस ته دا بند شو نو د دې د لاسه به 3 लाख چې کوم مسافر دي نو هغه به متاثر شي. متعلقہ حکام کو دوبارہ خط لکھ کر لیکن سنوائی نہیں ہوئی. چې دوباره یو پیر ورته مخکې هم خط لیکلی و چې رقمې پیسې دي نو دا د موږ ته حواله شي. خو دا دویم خط دی چې ورته رالیږلی کېږي. یو وخت داسې و ملګرو BRT چې کله جوړه شوه نو په ټوله دنیا په سطح باندې یو سروې وشو. په هغې کې د پېښور چې کومه BRT ده نو دا په دنیا کې په 3 نمبر باندې راغلی وه. په ټوله دنیا کې چې څومره هم BRT-یانې دي نو په هغې کې د پېښور چې کومه BRT ده نو دا په 3 نمبر باندې راغلی وه. نو پېښور د BRT سره ډېر زیات ترقي کړې ده. نو کوشش کول پکار دي چې کوم سهولیات دي عوامو ته نو چې هغه ورته لازمي برابر وي او دغه پیسې چې کمې دي نو هغه دې ادا کړی شي، هسې نه چې د BRT کوم سروس دی نو چې هغه بند نه کړی شي. وفاقی حکومت کو عمران خان کو زمان پارک کی رہائشگاہ میں نظربند رکھنے کی تجویز دے دی گئی ہے. دغه تجویز مخې ته کېښودو چې عمران خان په زمان پارک کې د هغه نظربند کړی شي. ملک کے مختلف علاقوں میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی. پرون دا ویل کېږي ملګرو چې د پاکستان مختلف ښارونو کې د زلزلې چې کومې جھټکې دي نو هغه محسوس شوي وي. او زلزله ولې راځي ملګرو تاسو ته پته ده چې اعمال کله کمزوري شي نو الله جل شانه په موږ باندې زلزله راولي. نو پرون په کومو علاقو کې د زلزلې دغه جھټکې محسوس شوي وي هغه سره هم په کمنټس کې شریک کړئ. د پرویز خټک حوالې سره یو ډیر اهم ترین خبر دی ملګرو. د سیټ کې تاسو ته ښکاري مشکل کی اس گھڑی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پرویز خټک کا کسی صورت تحریک انصاف نہ چھوڑنے کا اعلان. څنګه چې عمران خان ملګرو ویلی دي چیرې زمان آباد به پارټي پر څوک سنبھالي پرویز خټک او شاه محمود قریشي. نو هغه په هغه باندې ډیر زیات اعتماد دی په پرویز خټک، شاه محمود قریشي او داسې نور ډیر کسان دي چې عمران خان هغه خپل خلاص ګڼي. نو د دې وجې پرویز خټک دغه بیان مخې ته راغلو چې په یو حالات کې هم زه د PTI چې کومه پارټي ده نو هغه نشم پرېښودی. شیخ رشید حوالے سره هم ډیر اهم خبر دی. 3 آدمیوں کو مجھے ختم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. بزدل نہیں ہوں، دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نباؤں گا. شیخ رشید په خپل ټیوټ کې دا خبره کړې ده ملګرو چې 3 هغه کسان چې زما د مرګ ذمواري هغوی ته حواله شوې ده او دا یې ویل چې زه بزدل نه یم، دوستي او دشمني د قبر پورې زه پاللی شم. مقصد یې دا دی چې د عمران خان نه د اوړېدو هیڅ سوچ زما نشته دی. عمران خان سره زما دوستانه ده او تر اخرې پورې به وي. رانا ثناء الله بیان هم تاسو ته د سیټ کې ښکاري وزیر اعظم کی ہدایت ہے ہم کسی بھی گناہ کو گرفتار نہ کرے لیکن جن کا جرم قابل معافی نہیں انہیں کسی صورت معافی نہیں ملے گی. 30,000 چې کوم کسان دي ملګرو نو په هغوی باندې FIR دی. 10,000 پکې غالبا چې گرفتار شوي دي. نو رانا ثناء الله دا خبره کوي چې کم کسان بی ګناه دي نو هغوی موږ نه نیسو، چې کم ګناهګار دي نو هغوی ته به هیڅ کله هم معافي نه میلاویږي. گرفتار شوي دي نو په دې کې څومره ګناهګار دي او څومره بی ګناه دي هغه را سره هم په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. بل یو ډېر زیات ښکلی او ډېر اهم خبر دی ملګرو. طیب اردوان حوالې سره ملګرو هغه یو ځلې بیا د ترکي صدر جوړ شو. په دویم ځل باندې طیب اردوان چې کوم دی نو هغه د ترکي چې کوم صدر دی هغه منتخب شو. صدارتی انتخابات کے رن اپ مرحلے میں رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر فتح حاصل کر لی. اگلی 5 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب. نو تاسو ته د طیب اردوان چې کوم کردار دی هغه ټولې دنیا ته واضح دی. نو دلته عوام هم که چېرې یو کس پسې ورپسې وي او هغه د ملک صدر یا وزیر اعظم جوړول غواړي نو هغوی په هغې کې څه لیدلي
ځکه د ملک صدر یا وزیر اعظم جوړی. دا زموږ مسلمان ملک دی ترکی یو ډیر ښکلی تاریخ په اسلامي هم تیر شوی دی. نو طیب اردوان چې کوم صدر جوړ شو نو موږ ورته هم ډیره زیاته مبارکي وایو. تاسو پې څومره خوشحاله یې هغه را سره هم په کمنټس کې شریک کړئ. ملک کا بچہ بچہ 9 मई سے نفرت اور 28 मई سے محبت کرتا رہے گا. میری خواہش تھی پاکستان دنیا کی 7ویں اقتصادی طاقت بھی بنے. افسوس کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. نواز شریف صاحب وایي چې 9 مئی چې کوم حالات تیر شوي دي نو ماشوم د دغه چې کوم کردار دی د دې نه نفرت کوي. خو نواز شریف په دې خبره باندې هم افسوس وکړو چې څه کسان داسې وو چې زما خپې راکاږلې او زه یې هره وغورځولم. مراد سعید هم ملګرو سره ډېره موده بعد اخره کې راغلی د آډیو ریکارډنګ په ذریعه باندې خپل پیغام عوامو ته راورسو. مراد سعید څه وایي ملګرو؟ مراد سعید نے پی ڈی ایم حکومت پر कई सवालात उठाए. ये सारे हमें हिब वतन का दर्स देते हैं. दियो मुंगला द हिब वतन चिकम दर्स थे नो हगरा कई हिब वतन हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है. चिकम हिब वतनी द मलगुरु द वतन मीना दा नो अगज मुंग परगुनु के गर्जी. पीडीएम ने पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहर उगला. चिकम मौजूदा पीडीएम हुकूमत नो मुराद सईद दा वाई چې ادارو او د پی ټی آی په منځ کې د خلکو چې کوم دینو زهر پیلاو کړل او دوی خپل منځ کې وجنګول. کیا کټمنډو میں مودی سے چھپ کر ملاقات نہیں کی؟ مراد سعید وایي چې نواز شریف به د مودي سره ملاقات کولې. داسې وخت مو ملګرو چې مودي غالبا چې پاکستان ته هم راغلی دا هم ویل کېده چې نواز شریف به طور گفت یو ساړي د مودي کور والا ورکړی و چې یاره دا به دې خپل کور والا یو. سجن جندال کو کیا بغیر ویزا مری نہیں بلایا گیا تھا؟ یو سوال یې کړی دی. سجن جندال بسو کی ملګرو د انډیا چیرې بغیر د ویزې نه هغه مری ته راغوښتی و. نو د ټویټ په ذریعه باندې غالبا چې مراد سعید دغه خپل چې کوم پیغام دی نو هغه را رسولی دی. نواز شریف کے سیکیورٹی انچارج نے پہلے دعویٰ کیا پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. پرون چې کوم واقعه موږ تاسو سره په ویډیو کې مخې تک دلی وه چیرې په نواز شریف باندې په لندن کې څه ګزارونه شوي دي چې هر څه شوي دي نو چې کوم سیکیورټي انچارج دی ملګرو نو هغه وروسته وایي دغه چې کوم ټویټ دی نو هغه ډیلیټ کو. د دې شاته یو ډېره غټه فلسفه پرته ده. دې شاته فلسفه څه ده چې کوم ټویټ شوی دی چیرې په نواز شریف باندې حمله شوې ده یا د رانا ثناءالله چې کوم د شپې په 12:30 بجې باندې هغه کانفرنس و نو دغه ویلې کېږي چیرې دا ټویټ د دې دپاره شوی چې رانا ثناءالله کوم کانفرنس کړی نو چې د دې نه دهان خلکو د نواز شریف دغه حملې طرف ته شي. خو وروسته کې دغه ټویټ ډیلیټ شو نو د دې مقصد څه دی هغه را سره هم تاسو په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. ملګرو اوس راځو عمران خان چې بیګا کم تقریر کړی دی نو هغه کې هغه ډېرې عجیبه خبرې کړې دي. د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا رانا ثناءالله کی پریس کانفرنس پر رد عمل. چې کومې خبرې وشوې ملګرو نو اول خو عمران خان چیف جسټس ته دغه یو عاجزانه ریکویسټ وکړو چې یاره کومې زنانه ګرفتارې دي نو مهرباني وکړه د دې زنانو عزتونو ته خطره ده چې کمی بیگناہ زنانہ دی نو کم از کم آغا ہوتی را باہر کا. خواتین کو آج سے پہلے کبھی اس طرز کی بدسلوکی اور ہراسانگی کا نشانہ نہیں بنایا گیا. تو اس پورے وہ پاکستان پر تاریخ کی وہ چیز زنانہ سر ادا سے قسم بدسلوکی اور ادا سے قسم حالات ندی شوی. یہ شخص خوفناک کہانیاں چھپانے ذمہ داری سے فرار کی کوشش کر رہا ہے. داسې څه شوي دي ملګرو عمران خان بیګا په خپل تقریر کې وویله چې کوم انکشاف وسو چې د شپې په 12:30 بجې باندې هغه اچانک کانفرنس وکړو. د دې نه تقریبا 100 غنټې مخکې عمران خان چې کوم د نیوز صحافیان دي نو د هغوی سره ناستې کړی نو په هغې کې دا خبره د مخې ته راوړې وه عمران خان. نو د رانا ثناءالله چې کوم حالات دي ملګرو نو ویلې کېږي دا چې یاره دوی داسې قسم یو کردار په جیل کې ادا کړی دی چې که چیرې دغه زنانه د جیلونو نه راووتې او هغوی میډیا ته مخامخ شوې نو داسې قسم خبرې به مخې ته راشي چې هغه به تاسو په خوب کې هم نه اورېدلي. عمران خان دا خبره وکړه ملګرو چې رانا ثناءالله د شپې په 12:30 بجې چې کم کانفرنس وکړو نو دو هغه شکونه چې زمونږ وو چیرې په جیل کې د زنانو سره داسې قسم یا څه کردار کیږي الله جل شانه دی اول ملګرو څومره چې هم زمونږ خویندې میندې دي نو الله جل شانه دی د هغوی د عزتونو حفاظت وکړي. تاسو ټول وایئ آمین. نو عمران خان دا خبره وکړه چې د ده چې کوم پریس کانفرنس او د شپې په 12 بجې یا په 12:30 بجې باندې دا اچانک راغلی نو د مخ چې کوم تاثرات نو الله دې نه کړي چې داسې قسم کردار په جیل کې شوی دی چې دوی یې اغوستي دي. څنګه تاسو سره ما پرون ویډیو کې خبره شریک کړې وه چې عمران خان دا خبره وکړه هغه صحافیانو ته
چې تاسو به صرف تماشه کوئ. دوی چې کوم کردار دی نو واپس به دوی هم په دقه کې راګیریږي او دوی به ډېر زر ریورس ګیر اخلي. نو الله دې نه کړي ملګرو چې داسې قسم څه کردار شوی د هغه زنانو سره په جیلونو کې چې هغه د بیانولو نه یا هغه د لیدلو نه. نو الله دې وکړي چې دغه څومره هم زنانه دي نو چې د جیلونو نه راځات چې ځکه تورسرې دي د تورسرو سره داسې قسم ظلم کول نو زه خو وایم چې دا ناجایز دي. نو پی ډي ایم که تاسو وګورئ ملګرو د دوی حالات داسې دي چې د دوی په مخونو باندې خوشحالي نشته. د دوی چې کوم کردار دی یا د دوی کوم کار دی نو آیا وروستو به هم دوی په دې باندې ډېر زیات پیمانه وي چې دا موږ نه څه کردار شوی نو آیا دغه وجه ده چې پی ډي ایم چې کوم حالات دي نو هغه تاسو کتلی شئ چې د عمران خان په مخ باندې پور اعتمادي ډېره زیاته ده او که د دوی مخونه وګورئ ملګرو نو حالات یې بل شان دي. عمران خان نور په خپل تقریر کې څه ویلي دي هغه هم د سر دې کې شریک کومه. میرے 3.5 साल में अदलिया और मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे. 50 साल में पहली दफ़ा हमारी हुकूमत में डैम बनना शुरू हुए. हमारे दौर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा था. इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च हुए लेकिन हमने किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की. اما په وخت کې چې کوم دی نو درې چې کومې لانګ مارچ دي هغه شوي دي خو ما FIR هم په چا باندې نه دی درج کړی. عدلیه وی هم آزاده وه میډیا هم آزاده وه. که تاسو وګورئ ملګرو نو عمران خان په دور کې دغه چې کوم سهولت دی دا د خلکو ته حاصل شوی و. چېرې کوم ځای کې ظلم کیږي کوم ځای کې بربریت کیږي نو شاړ غوندې ویډیو د هغه خلکو خلاف نو تاسو موږ ته رالیږلی شئ. نو میډیا وی هم آزاده وه عدلیه هم آزاده وه. आज पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो गई है. नन पर पाकिस्तान की जमहूरियत मुकम्मल ख़त्म शो. पूरी पाकिस्तान कौम की तरफ से मैं अदलिया से अपील करता हूँ कि सारा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है. अदलिया चीफ जस्टिस खबर कड़ी दा कि तासु तरफ तो टूल खलक गूरी चेरा तासु दे इंसाफ फैसले हो गई. अब तक हमें ऐसा लगता है कि ताकतवर के सामने अदलिया अपनी आज़ादी खो रही है. वो ओस پورې چې موږ ته څه په نظر راځي نو موږ ته دا په نظر راځي چې کومه عدلیه ده نو هغه د طاقتور مخې ته ډېره زیاته کمزورې ده. هر روز हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है. वो रोज़ाना زموږ چې کوم बुनियादी حقوق دي نو د هغې خلاف ورزی کیږي. इस वक्त अदलिया को इस वक्त स्टैंड लेना पड़ेगा. अदलिया को चाहिए कि सोमोटो लेकर जेलों में सियासी बुनियादों पर बंद खवातीन को रिहा करने का हुक्म दे. चीफ जस्टिस ته ویلي دي چېرې ته دا چې کومې زنانه गिरफ्तारी दी नो कोशिश हो गई चेर दगा जनाना तासु रिहा कमी ची बेगुनाह दी. इमरान खान ने कहा कि 9 मई की तनसीबात जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए. पर 9 मई बाने ची चाप फसादात कड़ी दी नो दा हगोई खिलाफ सख्त कार्रवाई वशी खो ची कम बेगुनाह खलक दी नो कम अज कम वाकई खबर है मलगुरु दाखो राजादवल पकार दी. आज सिर्फ PTI नहीं बल्कि जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है. यवाजी PTI पार्टी हुई ख़त्मेदो वाला न दा दलते जमहूरियत हम ख़त्मेदो वाले दे. कचेरी PTI पार्टी ख़त्मेगी न जमहूरियत बज़का ख़त्मेगी मलगुरु कि द अवाम राय PTI दा द अवाम राय ख़त्मेगी न जमहूरियत खुद से पैदा निशवा. जेलों में हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है. पर जेलों के वही ज़मंग जनानाओं से ढेर जुल्मों ने कीगी. अदलिया 9 मई को होने वाले वाक़यात के तहक़ीक़ात कराए. पर 9 मई बानी ची कम हालात तिरशीवी न उददे खैर तहक़ीक़ात उशी. तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के तहक़ीक़ात में मदद करेगी. वो चिकम PTI तहरीक इंसाफ पार्टी दा नो अगब और सर हम पदी के पूरा साथ वर्कई. मुल्क में इस वक्त खौफ का फिजा है. कौम का हक है कि उसे 9 मई की तहक़ीक़ात के नताइज से आगाह किया जाए. वो په ملک کې چې کوم دی نو هغه کې یو خوب دی یو یاره ده چې څنګه تاسو وګورئ ملګرو نو د PDM چې زمونږ کمرونه دي نو PTI والا پسې داسې عجیبه عجیبه نارې وهي نو هغه تاسو ټولو ته پته ده. نو یو خوب د خلکو په ذهنونو کې دی نو چې کله هم دغه چې کوم حالات تیر شوي دي د دې صفا او شفاف تحقیقات وشي نو هر څه به د خلکو د ذهنونو نه به هغه چې کومه یاره ده هغه هم ختم شي او چې کوم کسانو دغه غلط کردار ادا کړی دی نو هغه به هم خپل منزل ته ورسي. عمران खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में एक तमाशा हो रहा है. यो तमाशा रवाना दे पदी वक्त के मुल्क के सारी कौम देख रही है कि मुल्क में जंगल का कानून बन गया है. टोल मुल्क वही गोरी चेर दे वक्त के पाकिस्तान के द जंगल गुंद कानून दे द जनावर अहमियत शता खुद इंसानानु निश्ता. अदलिया के अहकामात न मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और कम अहकामात दी द अदलिया और अगर सूक न मनी नो द हगोई खिलाफ दी कार्रवाई उकड़ी शी. हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 23,000 कारकुनों की फहरिस्त बना ली है जिसमें 10,000 अपराध को जेलों में डाल दिया गया है.
وایي چې کوم 30,000 کسان دي نو د هغوی خلاف FIR درج شوی دی او په دې کې د اوسه پورې 10,000 چې کوم کسان دي نو هغه ګرفتار شوي دي. دغه ملګرو د پرونی ورځې چې کوم اپډیټ دی هم ستاسو سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دغه معلوماتو نه خبر شي. چرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي. الله پامان.